په پښتونخوا صوبه کې د نارینو سره زنانه خوم په خلاص مړ د امبولانس خدمت کې بوختي او وايي چې زنانه تل لپاره پدې چا پیرچل کې د خپل حقوقو نه محروم پاتې شوي دي او د هغې لپاره ضروري ده چې زنانه میداني شي او د خدمت د غلړې دوامدار وساتي. د وړو په ویش کې اکثره زنانه رستو پاتې شي او بیرته تش لاس خپل کورونو ته روان شي او پدې کې زیاتره زنانه کونډه یا بغیر د نارینو جون تیروي. د دوی لپاره په ډسټریکټ ممبر او سیاستوالي رضی سلطان عثمانزی ته د نستړ کېدونکي کوششونو وروسته ضلعي انتظامي د وړو کوټه ورکړه چې په خاصه توګه پکې د عثمانزو زنانو ته مفت وړو ورکول کېږي. هغه وایي چې دا ګام یې یوازې په دې خاطر پورته کړی دی چې زنانه په محفوظه او پرامنه طریقه خپلو بچو له وړه یوسي. زه خو اول د ایس ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی مونږ ته دا ذمهواري راکړې ده او مونږ وایو چې د خلکو خدمت وکړو. زه نه د الیکشن دپاره دا کوم نه سیاست دپاره، خو زه وایم چې زمونږه صرف دومره ده چې د غریب عوامو خدمت وشي او دوی ته خپل حق ورکړو. او بیا هم زه په دې دوران کې به خفه کېږئ نه، دا یو خبره کوم چې زمونږه الف خان ولاړ دی الیکشن ته، نو دا به ستاسو د ټولو دا یو همتي چې او یو دغه به وي، د ده سپورټ به وي چې دله به ووټ ورکوئ. دا نه سیاسي سړی دی او نه څه داسې د دغه مفاد دپاره راوتی دی، دا صرف د عوامو د خدمت دپاره راوتی دی او دی حقدار دی د دې ووټ. پکار دی چې مونږ دې ټول سپورټ کړو چې سبا د عوامو خدمت کوي، څنګه چې اوس د عوامو اواز اوچتوي. دغه شانتې زه غواړم چې ایوب خان کامیاب شي او زمونږ د ټولو خدمت آینده دپاره کوي. دا زما د دې زوی سوچ و، وی چې دا ښځې کو زه ورکوم نو دا د 30 کسانو به کېږي، 15 به سړو له ورکوم، 15 به ښځو له ورکوم، نو بیا به دا نورې ښځې خیرې کوي او دغه به وینا به کوي، دغه به کوي. نو دې ټولو ته زما زوی اول ووی چې تاسو مونږ سره متفق یې که نه؟ نو دې ټولو وی چې او مونږ متفق یو. دغه شان سړو هم وی چې مونږ متفق یو. نو بس ټولو ته یوه شروع کړه وی چې روزانه به در کوم، خو یوه به در کوم، درې به ټولو ته برابر وم، ځکه چې خو سیستم کې وي چې چا 2 یوړي چا یوه یوړه. د هغې دپاره مونږ دا دغه شروع کوو. ما دا د دې نه مخکې چې کله د بی وړو نو هغه ما کور کې د فیمیل دپاره د فیمیل کوټه منظور کړې وه او ای سی صاحب او ډي سی صاحب ما ته ډېره شکریا د هغوی ادا کوم چې هغوی ما ته د فیمیل دپاره کوټه را کړې وه او دا فیمیل به راتلې ما به په کور دننه وړه ورکول. ما وی چې په حجرو کې ذلیله کېږي نه، خلک یې رټي نه، بېعزتي یې نه کوي او صدقه یې نه. رضیه سلطانه د چارسدې ضلعي د زنانو په سیاست کې یو فعاله او خادمه زنانه ده او خپل ژوند یې د عام ولس او په خصوصي توګه د زنانو د حق ترلاسه کولو لپاره تیر کړی دی او د سیاست دغه لړۍ دوامداره ده. علب خان شرپو، دلبر نیوز، چارسده په پښتونخوا.